امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کولو او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېده، ورته صاحب خبره واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنتو یې نه ورکو، د حورو باس کئ زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دي او نه غلمانان پکار دي. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه، او کدی په وس کې نه نو په آرام کښېنه، جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم. وی څه خبره؟ وی په خدای مین یم، که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم، کنی والله کې مسلمان شم. اوس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ، دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه اوس تا ته وایم چې دته ځان وښایم. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه، القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي. امام فخر الدین رازی ورته وایي چې ما ورته وایي چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي. هغه ورته لیکلي راکړه، منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست، چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې اے خدایا، ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه، اوس تا ورته ځان ونه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، دې سهار کې وله خوب ورغی، څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه، زما دې د خدای په ذات قسمي چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړ.